أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بشکا هذا القرآن دا قرآن يهدي رهنمائی کوي للتی د هغه طریقې هغه لارې هي اقوم چې او کسي خدا ويبشر المؤمنين خوش خبري ورکی مؤمنانو ته الذين يعملون الصالحات هغه مؤمنان چې عملونه کوي نیک ان لهم اجرا كبيرا چې بشکه دوی لپاره لوی اجر ده وان الذين بشکه خلق لا يؤمنون چې ایمان نه لري بالآخرت په آخرت باندې اعتدنا لهم تیار کړی د موږ دوی لپاره عذابا الیما دردناک عذاب ويدعو الانسان او غواړي انسان بالشر شر دعاءه بالخير لکه څنګه چې دی غواړي خیر وکانه الانسان او د انسان عجوله ډیر جلدباز وجعلنا الليل والنهار او جوړ کړی دی موږ شپه او ورځې آیتین دو نشانین فمحونا آیت الليل پس موږ ختم کو د شپې نشانی وجعلنا آیت النهار او جوړ کو د ورځې نشانی مبصرتن روشانه لتبتغوا د دې لپاره چې تاسو تلاش کو فضلا من ربکم د خپل رب فضل یعنی روزي رزق ولتعلموا او د دې لپاره چې تاسو او پیژنو عدد السنین والحساب د کالو او د حساب تعداد وکل شیء هر شی فصلناه تفصیلا مش بیان کړی د شو په تفصیل سره په دې صورت شروع چې د حضور صلی الله علیه وسلم معراج چې کومه معجزه سره و هغه معجزه ذکر و چې د حضور صلی الله علیه وسلم یو لوی غټه معجزه نن په دې آیات چې د حضور صلی الله علیه وسلم یو بل معجزه ذکر کیږي چې قرآن ده قرآن د حضور صلی الله علیه وسلم داسې زمدی معجزه ده چې نن پورې زمدی ده او تر قیامت پورې به دا معجزه قائمه دایمه چې د حضور صلی الله علیه وسلم په حقانیت باندې او دین اسلام په حقانیت باندې ډېر لوی غټه معجزه ده او دا داسې کتاب دی چې مخکې جوړ کتابونه ول جوړ پیغمبران ول نو پیغمبران چونکه خاص علاقو دی پاره ول نو دو کتابونه چې خپل خاص علاقو دی پاره لکه تورات او انجیل زبور دا بنی اسرائیل چې نازل شوی ول نو دو حدود چې دي تر صرف بنی اسرائیل پورې انجیل چې یو واقعي لیکل دا انجیل متی چې یو واقعي لیکل دا چې عیسی علیه السلام ناستو حواریان سره ناسو هغه ته خپل فیض ورکاو مطلب درس او تدریس مسائل وغیرہ واعظ او نصیحت او تکاو چې په دې چې ورشجه او تراله ورته چې زه غواړم چې تعالی فیض نزه چې حاصل کوم یعنی ته ماته چې نصیحت له مسلې روشه نو عیسی علیه السلام وتویل چې کوم خاندان نه کوم علاقې نو بیا ورته چې زه خو کنعانی علاقې ولا کنعانی خاندان نو ورته ججه زه تاسو پیغمبر نه تاسو تنواز او نصیحت ما کار نه ده به عیسی علیه السلام خپل بیان او نور کسانو ته لګیا کو د درې د به او تر به خبرو ته وکړه تل چې نه نور کسانو ته ویل چې جیواله وتر نه زدو پر پیغمبر ین ما پیغمبري صرف تاسو د پاره ده نو لہذا دو ما پته حد چې نه دي لہذا ما فیض دو د پاره نه عیسی علیه السلام چې عیسایان ډېر شد امت سره دا خبره کوي چې عیسی علیه السلام اخیرنی پیغمبر وو الله د خدای زوی ولا یو شه د بل شه اول دین چې کوم له ادر محدود وو ٹھیک ده ادا دا څنګه چې په دې ذریعہ سره عیسی علیه السلام له چې کمی کیږي نه بلکې عیسی علیه السلام کار و دوره دته ذمہواری ملاوسله دوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم کار دا حضور صلی الله علیه وسلم کوم دعوت ته ټول خلکو د پاره ده اختیم چې ټول خلکو د پاره او نن چې چور خلک اوست دي او چور براجي او خلکو د پاره او دا چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی قرآن ده قرآن دا داسې کتاب ده چې یو خدای ده چې ټول کتابو چې چور کتابونه دي
په کتابو چې کلام الله ولا درجه صرف قران ته حاصله ده. نور چور کتابونه دي کتاب الله دي خو کلام الله نه دي. دا کلام الله د الله جل شانو کلام درجه صرف د قران ته حاصله ده. نو دا قران چې دا داسې معجزه ده او داسې یو هدایت ذریعہ ده چې يهدي للتي هي اقوم، هغه لار طرف ته چې اقوام ده، هغه طریقې طرف ته چې اقوام ده، یعنی اسلام ده، هغه ته رهنمایي کوي. اقوام متعلق تفسیر قرطبی لیکلی دي چې اقوام نه مراد هغه لار یو خو چې تام منزل مقصود ته رسي، دوم شرط ده چې لنډي، او دریم شرط ده چې سوکي، او چلرم شرط ده چې له خطرو نه خالی. او اسلام یو واحد داسې مذهب ده چې انسان منزل مقصود ته رسي. اسلام باندې زندگی تیرول آسان دي او دا شارټ کټ هټ ده او خطرو نه خالی ده. هیڅ قسم خطر نشته چې ته په اسلام باندې یو چلېږي نو ته په منزل مقصود ته رسیدا چې ته هیڅ قسم خطر نشته. او چې کله ته د اسلام قبول کې به هغه نه بعد د اعمال کول د چګران نه دي، آسان دي، ډېر اوږد نه دي، آسان دي. نو صرف یو واحد یو اسلام داسې مذهب چې انسان رهنمایي کوي، هر شي طرف ته رهنمایي کوي، او د دنیا او د زندگی تیرولو چور شوبې دي په هر شي د رهنمایي کوي. اوس چې کوم خلق د قران اومني او هغه لار اختیار کی چې کومه لار طرف ته د قران هدایت کوي، رهنمایي کوي، او به دا خلق دو خلق ته به قران خوشخبری سناک. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، او خوشخبری ورکوي هغه مؤمنانو ته چې کوم نیک اعمال کوي. نو ایمان سره د نیک اعمال شرط دي، ٹھیک ده؟ ایمان او نیک اعمال دي نه، نو دا ایمان بتا همیشه د پر جهنم نه خو بچ کی، خو اول وهله چې بده به نه بچ کی، ٹھیک ده؟ نو کوم اعمال دي نه کړي، نیک اعمال پتا باندې لازم دي، ا دې نه دي کړي نو دا پتا زمي پراته دي، نو عین ممکنه ده چې ته جهنم ولیو چکر روې به، او هیڅ پته نه لګي چې جهنم چې بمړو چور ټیم تي جهنم چې 10 منټه تیرول دا داس دی لکه ټول عمر سره په سختۍ چې څوک کار خو نه ده کنه. ان لهم اجرا كبيرا، چې دوی لپاره به لوی اجر. وان الذين لا يؤمنون بالاخره، چې څوک به ایمان نه لري، اعتدنا لهم عذابا اليما، بیا غو ته دا وعید سناو کوي چې دوی لپاره الله جل شانه یو دردناک سزا تیار کړی. الله جل شانه د انسان فطرت بیانوي چې انسان فطرت داسې ده چې ډېر جلباز ده، ډېر ساتنګ به موږ وایو چې ساتنګ ونه ده. معمولی مصیبت پر راځي به د دوره شخصي به جان دي پر شر واړي، وای چې خدای پاک نور مې مړ کې داس ټکی کوي کړه چې لښ کې شیطانیو کی تای 60 سے 66 50 سے 66 50 جندړی مې تن اخلاص داس ټکی کوي کنه. کله کله خپل مال ته د شیراو، مثال موټر سایکل باندې روان شو، ای پی موټر سایکل، کله موټر سایکل د ماشين ده او بدرېږي، څلور مې چې دلته مې تیل تر باندې واړولې چې و دې سوجم مس سٹارټ چې نه سي سٹارټ داسې کیسه کوي کنه. خدای انسان چې ده نه عجول، لکه حدیث شریف چې راځي چې انسان د خپل اولاد ته د شیان ته د بدعا نه کوي، عین ممکنه ده چې عادي قبل دا وخی او هغه بدعا د قبول سي د بشاته به خبره باندې زار، ولی چې خپل اولاد ته بدګي پیدا سي کنه. دا جوانته نه جوانی مرګ سي، اجوانی مرګ سي به جوانی چې تر مرسي به بال ته پته تلګي چې د جوانی چې د اولاد مرسي یا به چور زور ور مور پلار او که ختم سي، چې جوان اولاد چاول مرسي کنه دا مور پلار او که ختم سي، بس دو بلا شغټه بیماری غریبانو ته ملاو سي. الله دا سي چې به دو زندگی چې زندگی نه، نو اولاد ته د انسان به دعا نه کوي، خپل مال ته د دعا نه کوي، خپل جان ته د دعا نه کوي، دا سنې چر باندې ولګي، ٹھیک ده؟ مخکې الله جل شانه خپل قدرت اظهار کوي، وجعلنا الليل والنهار آیتین، دا دوه نشانه دي، شپه رااله او ورځ رااله، دا نشانه دي. شپه رئیسي سړی سوچو کی چور رڼای به شپه سي، چور ته پتیاري بیرنا سي، او ته وای چې خلمر روخه المر لاړه، خدا خو چوک نظام چلای کنه، چا پلاس خدا هر چی شادي کنه، خو نشانه نه الله له طرف نه دي کنه.
نو کله پک د نظام به یو ورځ ختمي به دې به التر چې شي ګنه به هیڅ شي نه د نظام به ټول ختم سي المر به ختم سي شپه به ختم سي ورځ به ختم سي هر شي به الله جل شانو ختم به اثر نار شي به ترتیب جوړ نو دا الله جل شانو نشانه دي الله جل شانو فرمایي چې د نشانانو جوړونو چې د شپې به موږ ورځ راولو او ورځ مبصره روشانه کو دی یو غټه فائدہ چې شته دا د لتبتغوا فضلا من ربکم چې تاسو د خپل رب فضل رزق تلاش کو رزق څنګه چې مانجو حکم د اقیم الصلاه څنګه چې د زکات او حکم د واتو الزکات حکم د الله له طرف نه چې تاسو لمونځ کوو الله له طرف نه حکم د چې تاسو زکات ادا کوو الله له طرف نه حکم د کتب علیکم الصیام تاسو باندې روزه فرض دي ولله علی الناس حج البيت من استطاع حج فرض ده دا سه الله جل شانو له طرف نه حکم ده وابتغوا تاسو تلاش کو الله پاک رزق تلاش کو حکم ده چې الله پاک رزق په تلاش کې نو د رزق حلال رزق او چې چاول رزق پورا کول پتا باندې لازم دي هغه پر رزق غوښتل دا فرض دي حدیث شریف چې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا بالمرء اسما ان يضيع من يقوت د انسان ګناهګار والی دی پر بس دا کافی ده چې د هغه خلق ضایع کی چې کوم رزق پورا کول په باندې لازم ده یعنی چې نه نفقه په تا باندې لازمه ده کور والده ده بچی دي بوډاګان مور خپلار دي نو هغه چې چاول نه نفقه په تا لازمه ده او ته هډ حرام د لجن نه جوړ کړی ده روغ موټه اوای چې نه بس نیکم الا یوشه لا اسی سستی کې نو چې سستی کې دا حضور فرمایي چې دا بس کافی ده تا پر دې نه بل ګناو کا کوم دا ګناه دي کافی ده ولې چې دا په تا باندې لازم دي واجب دي فرض دي حدیث شریف چې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل شانه الله لا يحب الله تعالی محبت نه کوي الشاب دا سه جوان سره الفارغ چې د فارغي دا سه جوان چې د فارغي اسی پزول شوري نه جوان خو بکار کوي لا بس دکړه کوي لا بغټه کوي دا دوه کیسې دي جوان پر لا بس دکړه کوي چیش د پاره چې سبا د غټه پکې الا بل غټه کوي دي او چې د نس دکړه کوي نه غټه کوي نو د مطلب څه د جوانی څه فائدہ ده مثال کے طور پر ځنکی زدکړه کوي کالج ته جی چوک مدرسو ته جی چوک استادانو سره ناسي مثال کاریګرو سره ناسي کاریګریز د کوي لا داس دکړه ده لا بخپل جان استادای دې ته بجان برابر چې به پیسې ګټي اګه دې دوه شیانو چې نه نو به دې حدیث ته داخلي لري چې الله جل شانو باندې بد شنی هغه سره الله ته نه ور خوښ داسې جوان چې د فارغ البال خامخ فزول شوري لا لارې کچا لا موبایل باندې لاندې کوا اسی فزول شو ٹھیک ده نو خو دې الله معفو کی حلال کمائی مشتبه د ښکاری زبه پښتونیو زبر رخصه چلم ول رخصه چلول چې ګناه ده رخصه چلول چې روغ ټیټه خلک رخصه چلی غټ غټ کورونه په شورې دی رخصه چې ټیټه رخصه چلای مزدار ډیوټي کې شو زبردست کې د 100 روپیا سړی غټي شو مزدار او 100 روپۍ کافی پیسې دي مې 30000 روپۍ سللې چې مال دې تبعي وې دروا چې مال دې تبعي چلوي او کنه ته نه کیږي د سکول ور یو دوه ټکی وکا 15-20000 روپۍ به ته به غټه اته جوانانو پر خدا شین د واړو واړو کاروبارونه نه دي د جوانانو ته ډیره فائدہ ورکړي چې دا چا ودونه نسته دي دا دوی لپاره او کثافي پیسې دي پیسې دي او پیسې جمع کیږي د ختم چې واده دي نه ولې خرچه بدینه اسه خو لک روپۍ غټه خو چې واده کې اکړه چی سي خامخ لګیږي خرچه زیات سي ته به په جان نه لګي خو دوی ته به پیدا کې کړ چې کله ته واده دي نه کور خرچه دا دو ته باندې بوج نسته دا او ته 100 روپۍ غټه بچتی 1000 روپۍ غټه بچتی دلته موږ مدرسې چې یو نانبای و د مړی چې پخېږي نه بیا ستر زوی به ما تل مزوی ته چې دکان ولې نه کاږي به ویل زوی ته ورته چې داسې به وکړو سموسه پکوړو دکان به توک شو به ویل ته له از پښتونیا به بس پکوړه سموسه خرچم سوچ کا او سموسه پکوړې ولې چې دي ډولوال دي د ډول وای چې تسریندې وای خلکو ته کمی سیکشلې یا شوري حق حلال ابل یو غټه خبر موږ علاقې چې دیندار اسې به ته دنیا نه کې کته حافظ سے به ته کاروبار نه کې کته عالم سے به ته کاروبار نه کې
ولې ته خو بس دین ولا ټیکه د واخیسته. آیا دین صرف دې معنی ده چې ته صرف سبق وایا؟ دین دې مطلب چې صرف کتابونه پڑھاو کو؟ ها ټیک ده، زه به دین دنیا کار نه کوم، و به متار شي پورا کې، مړی به ترته پورا کې، خرچ په مې ته پورا کې، کپڑے به ترته پورا کې، کړه چول به مې ته پورا کې. به ما ته داسې خوند راکې سبق ته ناسې د صبوري مې چنو کتر ما خوستنه دي چیکړه لجن داسې خوند کې چې د سبق پڑھاو کې غل ډډ ناسې به یو شاګرد روغړی اوپر واخله، مړی واخله، لفظ مې چې منډه، سر مې چې منډه، څه خوند کې. خو نه دالې ما پسې چوکسته دي کنه، ما کور چې شجدا، ما کور چې کړه چې دي، مور پلار مې دي، ورونه مې دي، هغه سي موریګان دي، هغه پر خو بزې چې کم کړ. نو تنگ نظری په ځانو چې ما پیدا کوشه. ولتعلموا بل فائده د ورځې شپې ول چې شه ده، ولتعلموا عدد السنين والحساب، حساب کتاب دور ورځې سله دور کال 1300 میاس 1300 هفته 1300 دا موږ ته په چش باندې پته لګي شپه سی ورځ. وکل شيء فصلناه تفصيلا، او هر شی مو په تفصیل سره بیان کړی. هر شی نه مطلب دا ده چور چې دنیا چې ژوندۍ تیرول دي کنه، د قواعد اصول بنیاد دا ټول قرآن بیان کړی دي، نور جزئیات چې کوم دي په حدیثو چې بیان سلی دي. ٹھیک ده.